أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ پدے آیتونو کے زنے خبر مخ کے تیروے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ جل جلالہ دا حکم وکو چکا دا کسان مطلب دے حرم پزمکہ کے مسجد حرام کے مسجد حرام آس پاس تاسو سرا قتال کئی بے تاسو ہم دوی سرا قتال کا ولائی شے او بل پدی کے اللہ جل جلالہ دے جہاد دے قتال فائدہ او چی کم مقصد دے آہم ذکر کو چی جہاد کم مقصد دا برکوشی. اللہ تعالیٰ فرمائی ولا تقاتلوهم او تاسو دوی سر جنگ ما کوئی عند المسجد الحرام مسجد حرام خواتا مطلب مسجد حرام آس پاس چکم زمین حرم دے یا کہ جماعت نہ حسابی یا کہ دا پورا زمین حرم حتی دومرا پورے یقاتلوکم چی دوی تاسو سر جہاد وکی فی ہے پدے مسجد حرام کے یعنی دومرا پورے تاسو اقدامی جہاد ما کوئی تاسو پا دوی بانے حملہ ما کوئی چی سو پورا دوی پا تاسو بانے حملہ نوی کڑی دوی تاسو سر جنگ نوی کڑی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ بیکا دوی چرتا تاسو سر جنگ کوی پا دغی حرم کے مطلب مسجد حرم خواتا فَقْتُلُوهُمْ بے تاسو دوی قتل کئی. نوز تاسو تبیا اجازت شتا چی دوی دے حرم او دے مسجد حرام عزت نہ کوي نو بیا تاسو تا اجازت شتا چی تاسو دوی تا جواب ورکے دوی قتل گئے. کذالک دعارنگے جزاء الکافرین بدلا دا دے کافرانو یعنی کافرانو بدلا بے دا دا چی دوی کلا دے حرم حدودو او دے حرم چی کم عزت تے اغاب ماتوی اغی احترام نہ کوي بیا مسلمانانو تاسو تا ہم اجازت شتا دے بیا تاسو دوی تے جواب ورکولائی شے. کذالک دارنگے جزاء الکافرین بدلا دا دے کافرانو. اللہ تعالیٰ فرمائی فینین تہو دیکھا دوی چرتا منشول یعنی دا کافر کا چرتا دے کفر و دے شرک نا منشول او مسلمانانو سر دی جنگ نہ مانشول فإن اللہ بیقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم غفور دیر بخانے واللہی بیا مطلب جے دوی ماہ کسا گناہوں نہ کڑی آبا ورطا معاف کی رحیم او مہربان ذات مزید با دوی سر محبت مہربانی با قربان دے وکی یعنی کہ دوی چرتا دی خپل کفریاتونا شرکیاتونا ادغ عقیدینا مانشول مطلب اسلامی راوڑ نو بیا دوی سره هم زکه دوی مسلمان دی بیا مسلمانو سره هو جنگ نشته دی بیا دوی د پر الله مغفرت او د الله رحم دا ډیر وسیع دی. الله تعالی فرمای وقاتلوهم او تاسو دوی سره جنگ کوي دا کفار سره حتی دومره پوره لا تکونا چې نشي پاته لا تکونا چې نشي پاته فتنه فتنه مراد شرک تے کفر دے او مطلب غټه فتنه چې دا شرک او کفر دی او دین علاوه نور وړې فتنه مسلمانانو په منځ کې چې کوم جنگونه دي مسلمانانو په منځ کې مطلب کوم کبیره ګناهونه دي د ټولو ته فتنه وای
نو الله تعالی فرمای تاسو دومره پورې د کافرو سره جنگ کوي حتا لا تکون فتنه، حتا لا تکون دومره پورې چې نشي پاتې فتنه فتنه، ويكون او شي الدین د پورا دین لله خالص الله د پر، یعنی دین خالص الله د پر شي، خالص د یو رب عبادت کوشي، دومره پورې تاسو جنگ کوي. نو مطلب دا چې د جهاد مقصد بداوي چې د فتنه د کفر ختم شي او دین صرف د یو الله شي، جهاد په دې نیت باندې کوشي. الله تعالی بیا هم فرمایي فإن انتهوا، بیا که چرته دوی منع شي، مطلب د اسلام تراشي کفر او د شرک نه دوی منع شي، فلا عدوان، بیا زیاتی نشته دی، بیا به اوس دوی سره زیاتی نشي کوو الا علی الظالمین، مگر ظالمانو سره. نو مطلب دا چې دوی کې بیا کوم کسان ظلم کوي بیا به دوی سره هغې مطابق سزا هم ورکولی شي. نو ګورئ دې آیت کې الله جل جلاله د کفارو سره چې کوم د عربو کفار دي هغې ذکر و الله تعالی دا وکړه چې که دوی تاسو سره جنگ کوي نو تاسو جنگ ورسره کوئ، او که دوی اسلام قبولوي دوی دپاره بیا امن دی، ځکه بیا دوی هم مسلمان دي، بیا دوی دپاره الله مغفرت دی. او د جزیې ټیکس ذکر یې ونه کړو ځکه د عربو مشرکینو دپاره جزیه نشته دی. نورو کفارو دپاره حکم دغه و چې یعنی سوره برات کې چې که نور کافر یعنی فرض کرے یهود و نصارا یا نور کفار هغه د ټیکس زندگی تروي، مطلب دوی وایي چې نه مونږ اسلام راوړو او نه جنگ کوو، مونږ ټیکس درکوو، دلته به مونږ مغلوب اوسېږو، نو بیا به هم دوی ته امن وي. او په دې کې الله جل جلاله د جهاد چې کوم فائدې دي او جهاد چې کوم مقصد دی هغه هم بیان کو چې جهاد بس صرف دې دپاره وي، بل په وطن باندې یا مطلب شجاعت ظاهر او وغیرہ دې دپاره به نه وي. جهاد بس صرف دې دپاره وي چې الله دین غالب شي، فتنه ختم شي، یعنی کفر او شرک ختم شي، او دا دین دا صرف د یو رب دپاره پاتې شي. په دې هو الله تعالی خپل هم قادر دی، او دا اوس الله تعالی په دې دنیا کې امتحان اهلي بندگانو نه، ځکه دې دنیا کې الله تعالی اختیار ورکړی دی هر چا ته. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دور کې چې کله د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دور نو دارنګ مطلب د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ او دارنګ مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مابین کې یعنی دوی ګروپونو په مابین کې الته هم جنگونه وشول، او الته دوه سره طرفونو د مسلمانانو. نو کله چې مسلمانانو خپل منځ کې جنگ وي بغیر د شرعي اصولونه بیا دا هم مطلب فتنه وي، دې نه بیا ځان بچ کول پکار وي. دلته یعنی یو طرف نیول دا صحیح نه دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ خلاف مطلب جنگ شروع شو، نو دته کسان راولل ورته وایي چې مطلب یو طرف ته دا جنگ لګیا دی، په دې کې ته حصہ ولې نه اخلې، حالان کې دوه سره طرفونو ته مسلمانانو. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما ورته ویلو چې ګوره الله تعالی مونږ ته حکم کړی و چې تاسو قتال کوئ، جنگ کوئ چې څو پورا فتنه ختم نه وي. نو مونږ جنگ وکړو، فتنه مو ختم کړه، اسلام مو غالب کو. اوس جنگ مونږ دې دپاره نه شو کولی چې بیا فتنه جوړه کو، یعنی دا هم مسلمانانو منځ کې جنگ دی، ما نه به څوک په ناحقه قتل شي. نو داسې صورت کې بیا چې کوم داسې صحابه کرامو هغې ځان ته کښېنستلو. خو به هر حال دا د صحابه کرامو چې کوم واقعات دي هغې کې دواړې طرفونو ته برحق و، او دوه سره طرفونه چې مطلب په دې کې یو خپل مقصود وي او اجتهادي دلایل وو، په دې کې خبرې کول پکار نه دي. بنیادي مقصد دا دی چې مسلمانانو منځ کې کله خپل منځ کې جنګونه شروع شي لکه اوس، نو دې منځ کې طرف نیول پکار نه دي، دې منځ کې اصلاح کول او کوشش پکار دی چې
مسلمانانو په منځ کې اتفاق راشي. اسلام د اتفاق او د اتحاد درس ورکوي. اسلام وایي چې مسلمان یو جسم دی، په دنیا کې چرته هم مسلمان دی یو جسم دی، یو بدن دی. نو داسې ځایونو کې بیا د اصلاح کوشش کول پکار دي، طرف نیول دا پکار نه دي. الله جل جلاله فرمایي چې که چرته دوی منع شي، مطلب دوی ایمان راوړي د کفار، فلا عدوان بیا زیاتی نشته دی، بیا به اوس دوی سره زیاتی نشي کوله، الا علی الظالمین، مگر چې څوک ظلم کوي هغې سره به زیاتی کوله شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما ته الله جل جلاله حکم وکړو، صحیح بخاری روایت ته په جلد نمبر 1 صفحه 8 باندې، ما ته الله تعالی دا حکم کړی چې زه به د خلکو سره د کفارو سره جنګ کوم دومره پورې چې څومره دوی لا اله الا الله اقرار نه وي کړی. چې کله دوی د لا اله الا الله اقرار وکړو، نو اوس دوی خپل ځانونه، خپل وینې، خپل مالونه دا یې زمانه محفوظ کړل. یعنی اوس ما ته جنگ اجازت الله نه راکوي دوی سره. او که د اسلام قانون مطابق دوی وینو د دوی مالونو کې څه حکم جاری کېدل ضروري شول، لکه عام مسلمانو د پر هم دی، مطلب مسلمان دی زنا وکړه، فرض کرے غلا وکړه، هغې چې کوم حکمي نو مطلب ځان ته خبره ده. او دوی چې کوم حساب دی دا به په الله وي. دې مطلب دا دی چې که دوی صرف په خولې کلمه ویلې وي نو په ظاهر او بس دوی معنا ځانونه محفوظ کړلو، خو که دوی واقعي په زړه کې اسلام نه وي راوړی نو بیا به مطلب سزا ورکول ول قیامت پر ورځ هغه الله تعالی وي. ځکه زړه معامله دا صرف د الله سره ده. نو د اسلام او د اسلام کې جهاد مقصود دا دی چې د الله جل جلاله دین غالب شي او کفر مغلوب شي. الله تعالی فرمایي ولا تقاتلوهم، او تاسو دوی سره جنگ ما کوي، عند المسجد الحرام، مسجد حرام خواته، یعنی دینه زمین حرم پورا مراد ده. ځکه زمین حرم کې جنگونه چا قتلول دا ممنوع دي. حتی دومره پورې یقاتلوکم چې دوی تاسو سره جنگ نه وکي، یعنی چې کله دوی تاسو سره جنگ کوي فيه په دې مسجد حرام کې، دومره پورې مطلب تاسو ته اجازت نشته سو پر دوی جنگ نه وی کړی. فین قاتلوکم، بیا دوی چرته تاسو سره جنگ کوي، یعنی د مسجد حرام کې یا د حرم څومره ځمکه ده، فقتلوهم، بیا تاسو دوی قتل کوي. بیا تاسو ته اوس اجازت شته که زمین حرم ده که مسجد حرم ده، بیا اوس الله طرف نه تاسو ته اجازت شته ده. کذالک دارنګې جزاء الکافرین، بدلا ده د کافرانو. مطلب چې کفار داسې عمل کوي بیا دوی بدلا دغه ده، بیا دوی بدلا قتلول دي. چې بیا دوی چرته همي فإن انتهوا، بیا که چرته دوی منع شول کفر او د شرک نه منع شول، اسلام یې راوړو، فإن الله بیقینا الله تعالی غفور ډیر بخښنولی. بیا د دوی دا فکر نه کوي چې یاره مخکې مونږ اسلام دشمني کړې ده. ځکه اسلام حدیث مبارک دی چې اسلام چې سړی راوړي نو اسلام نه مخکې کوم ګناهونه یې ټول ختم شي. نو الله تعالی به دوی ته معافي وکړي، رحیم، او الله تعالی مهرباني ول ذات دی. الله تعالی به دوی سره مهرباني او محبت ساتي. وقاتلوهم، او تاسو دوی سره جنگ کوئ مسلمانانو، حتی دومره پورې لا تکون فتنه، چې نشي پاتې فتنه، لا تکون چې نشي پاتې فتنه، فتنه شرک کوي، ويكون الدين، او شي دغه دین ټول لله خالص یو الله د پاره. فإن انتهوا، بیا که چرته دوی منع شول، یعنی د کفار د خپل کفر نه منع شول، فلا عدوان، بیا زیاتی نشته دوی سره، الا علی الظالمین، مگر ظلم کوونکو باندې. چې څوک ظلم کوي مطلب نو هغې ته به سزا ورکولی شي، او چې ظلم نه کوي د اسلام زندگی تیروي نو هغې سره بیا